اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نمونږ مسله شروع کړې وه چې موجودات دا دو قسم دي، یو واجب الوجود نو دا هغو مو ذکر کړو، یو ممکن الوجود. خبره سیف الله خان ته وی کنه وی؟ نه وی. واجب الوجود هغه ذات چې د په وجود کې د بل چا دخل نشته، نمبر اول. نمبر دویم د سنس ایو او فار ایو دی، همیشه نه دی، همیشه به وي. نمبر دریم په خپل وجود او بقا کې چاته محتاج نه دی، په خپل وجود او بقا کې چاته محتاج نه دی. او نمبر څلورم ممکن الوجود ټول دته محتاج دي، نو دا ذات الله شنو. دویمه نوعه د موجوداتو هغه ممکن الوجود دی. نو ممکن الوجود بنیادی طور دو قسم دي، یو ته وایي جوهر، بل ته وایي عرض. جوهر بیا دو قسم دی، یو جوهر مجرد چې مادي وجود نه لري، لکه فرشته، عقل، روح او نفس. مثالونه ولیکئ که نه لیکلي؟ لکه فرشته، عقل، روح او نفس جواهر دي، ایلیمنٹس دي، خو مادي وجود نه لري، فزیکل سټرکچر نشته. او دویم جواهر مادیه، نو جوهر مادی د مادي وجود لري، او مادي وجود مشتمل وي په دریو ابعاد باندې. ابعاد پلورل د بعد، دریو ابعاد باندې: طول، عرض او عمق، لینث، ویڈث او ډیپث. ها اوس دغه مادي وجود چې طول، عرض او عمق شته، که حس او حرکت پکې نه نو جماد ورته وایي. حس پکې نشته، سنس، کلاس وړلې سپته ورته نه لګي، لکه څه؟ لکه ډبره، لکه څه شي؟ لکه ډبره. که حس او حرکت پکې نه او نمو پکې نه، درې شیونه، نمو، گروث، نو جماد ورته وایي لکه ډبره. که نمو پکې وي خو حس او حرکت پکې نه، گروث کوي خو حس او حرکت پکې نشته، نو نبات ورته وایي، پلانټس، ټریز. که نمو سره سره حس او ارادي حرکت پکې هم وي نو حیوان ورته وایي. او که د دې سره سره عقل پکې هم وي نو انسان ورته وایي. اوس دغه عقل چې انسان ته ورکړی شوی دی، دې دوه شیونه پیدا کړي دي. نمبر اول چې دې د ټولو کائناتو د استعمال صلاحیت لري، د ټولو کائناتو د استعمال صلاحیت لري. دا انسان چې په ټوله دنیا سور ګرځي، دا سره وجه ګرځي، دا د حس ته وجه نه ګرځي چې دا سنس شته. ولې دا سترګې، دا د ګاونډ نشته، څه شته؟ دا غوږونه د خره زمونږ نه غټ غټ دي، که نه دي غټ؟ اسپېژمې د غواګانو زمونږ نه غټ غټ دي. خو اوس پته ولګېده دا انسان چې دا ټول کائنات ایکسپلایټ کوي، د څه د وجې کوي؟ د عقل د وجې. دې ته وایي مسله د تسخیر. قرآن کریم بځای په ځای ذکر کوي وسخر لکم ما فی السماوات والارض. ټول اسمانونه ځمکه څومره شیونه چې نه تاسو ته سجده کړي دي، څه مې کړي دي؟
تاسو ته مې سبجیکټ کړي دي ته ایکسپلایټ کوه. نو یو خو پکې دا شی پیدا کړی دی چې د کائناتو د استعمال صلاحیت ول ورکړی دی. خو دویم ذمہ داری ورته ورکړی دا تکلیف بالشرایع چې دی په شریعت باندې مکلف دی. دی په څه مکلف دی؟ په شریعت مکلف دی. ځکه دی فهم لري، د عقل د وجې څه کوي؟ فهم لري، په خبره پوهېږي. نو بله موضوع مونږ شروع کړې وه او هغه ده چې وسایل د علم انسان د پاره څو دي؟ څه شی؟ وسایل د علم د پوهه په څو طریقو حاصلوي؟ په دریو. نمبر اول حواس خمسه، سترګې، غوږونه، پوزه، ژبه او د ټچ قوت. یاد سورته سفلا خانه لامسه، شامه، سامعه، باصره، ذائقه. د سترګو خدا خټولو ته خلکو زیات دي. صحیح. اوس دغه سینسز دا په حیواناتو کې مشته که نشته؟ پکې شته پکې. نو دویم سورس یا وسیله د علم عقل د انسان سره. څه شی دی؟ عقل. دا به حیوانات سره نشته. او دریم شی وحی ده. دریم شی وحی، خبر صادق ورته وي. دغلته ولیکئ یو تفصیل چې د حواسو میدان هم محدود دی. د حواسو د ادراک میدان سترګې تر یو خاص حد پورې کار کوي، بیا د هغې نه اخوا نه کوي. غوږونه تر یو خاص حده پورې اوازونه رانیسي، د هغې نه اخوا اوازونه نه رانیسي. د 118 شور خو ته اورې، خو د 405 نه اورې. نو 405 باندې شور نشته، څه بلا ډېر شور. الیکس کې اوس شور نشته، د جیازونو د خطو کوزېدو، خو نو ستا د غوږونو د رنګ نه بهر دي. دغه رنګ انساني عقل دام لیمټ لري، حدود لري. د حدودو نه اخوا د دې اپروچ نه کېږي. نو اوس دې معنا دا نه ده چې د حدودو نه اخوا څه شی نشته، شیونه بلا ډېر دي، خو د عقل ورته اپروچ نه کېږي. ها ها کار کې ها الحمدلله. ها ما یو خبر تاسو کوی تر هغه ما سره کوم زه کوم کار کوم په نامه ده CNC CNC اچھا کمپیوټر کنټرول څه ماشين چې خراجي کې دا کته پیشان ته زه کوم پروګرام زه کوم د دې په علمال کې انسان او لا سلاغ ماشين جوړ کی نو تاسو سره لري بلو پرینټ او زموږ په یو څه مو وکړو دا لپاره درې نفر مخالفین دی شیفت، سیکنډ شیفت، نایټ شیفت او هر وخت کوم مشتغل څنګه راوړي. ما دا ماشینان دی پروګرام کې دی او زموږ د دې اضافه زموږ اصل چې مو به خېډه بل د پیدا کوم څه دا باندې نور په سجیل اما خدای تعالی چې موږ جوړ کړیو چې اوس پر دوه څه نه درته چې زموږ ماشين د پاره وګورئ چې دا څنګه مینټین کوی اصل اسې ته خبر راغی بل هغه نه زره کې ها الحمدلله. نو عقل میدان محدود لري، خو د د اپروچ د میدان نه ور په اخوا بلا ډېر حقایق دي، خو د ورته اپروچ نه کیږي. ناغه باندې به علم په څه حاصله؟ په وحی. په څه حاصله؟ په وحی. اوس نو دغلته بله موضوع مونږ شروع کړې وه چې د عقل باوجود د وحی ضرورت ولې پیدا شو؟ چې انسان سره عقل شته، مې بي دیٹ از سفیشینٹ، د کافي کې دی شي. د دې موجودګۍ کې د وحی ضرورت ولې پیدا شو؟ دا یو سوال دی. جواب نمبر اول، ځکه چې د انسانانو عقول متفاوت دي. انسانانو عقول متفاوت. زما عقل یو شان کار کوي، ستا عقل بل شان کار کوي. زما عقل ما په یو لار واړی، ستا عقل تا په بل لار واړی. نو اوس پته ولګېده چې دا سفیشنٹ سورس نه دی،
که sufficient سور خو باید ټولو په یو لاین باندې کار کوله. نو نمبر اول د انسانانو عقل متفاوت دی. نمبر دویم د انسان عقل دا د آفت شکار کیږي. آفت پر راځي کنه سړی لیونی کیږي هم کله عقل کارونه کی کله عقل بلکې موستلی عقل کارونه کی. د دې لیکه عجیب لري چې د انسانانو عقل د آفت شکار کیږي. د آفت نه محفوظ نه دی که محفوظ دی سسته سکیورټی چا سره سکیورټی چې دا ما په عقل به آفت نه راځي. زه به هر ماینوټ ایشو باندې پوهېږم نه. نو دې یعنی کرایټیریا نشي کېدی چې د آفت نه محفوظ نه کرایټیریا نشي کېدی. نمبر دریم په انسانانو کې دا فیصله ناممکنه ده چې د چا عقل پرفیکټ دی. د پرفیکشن فیصله کېدی شي نه. هر یو سړی وایي زما دا ټول نه پرفیکټ دی که نه. زمون کلی کې یو لیونی هغه په لار روان وي ټول خلک د خره زامن دي باید چې مانه تپوس وکړي. په بازار پر روانو وی دا ټول خلک د خره زامن دي. عقل یې کار نه کوي باید چې مانه تپوس. هغه ته خپل عقل ټولو کې پرفیکټ ښکارېده صحیح او هغه ته به تش کبیسو پرڅم هم نو. دا نمبر دریم. نمبر څلورم عقل ډېر توهماتو شکار کیږي کیږي نه. د عقل مندو عقل هغه نه توهماتو شکاري د سپرسټیشنز. ما تاسو ته مثال درکړم چې هالووین څه شي دی. د خلکو دومره عقل مند دي چې ډیګینګ کوي کوم ځای او ډریلینګ کوي کوم ځای په پیسفیک کې او په اټلانټیک کې او ګیس او آیل او دا شی نه راوباسي صحیح. خو په هالووین کې هالووین ډېر نه توهماتو شکاري چې بلاګانې شروع څه کوو بلاګانې شروع کنه ټریک اور ټریټ. نو دې د توهماتو شکاري نمبر اول. بلا وجہ چې عقل دې د رواج مقابله نشي کوله. د رواج ته سرنډر کیږي. د رواج ته کی سرنډر کیږي تسلیميږي ورته. حالانکه د تکله عقل شان आवाज ورکی سړي دا کوم رواج چې خالص ته خرطوب زناور ته صحیح. خود فرید خان غو جاندار سره هغه هم کښنه شو کوي ټوله خزي برابر راپورته شي صحیح ده کنه. ذکر رواجونه سره ډېر کله کې څوکي خزي سړی ته بیا په اړای خو خزه د رواج نخپا چرته کته ورته ډېر واجب د شریعت کې نشته وای نه خلک بسوي دا وکاو داسي صحیح. نو عقل د رواج ته تسلیميږي. نو چې تسلیميږي رواج ته نو پته ولګي چې د کرایټیریا نه دی. پته ولګي د سفیشنت کرایټیریا نه دی. سفیشنت سورس اف نالج نه دی. بل خبره چې وحی ذکر ضروری ده چې انسان فطرتن خالق سره تعلق غواړي. انسان فطرتن سره غواړي خالق سره تعلق غواړي. ځکه چې خالق سره تعلق دا د اطمینان ذریعہ وي. خالق سره تعلق دا د اطمینان یعنی بدھ مت والا که یوگا کوي یوگا او که اندوان خپل طریقه باندې څه شي کوي جوګ او استدراج که سکان خپل څه بجن مجن غږی کریسچیانان په خپل سلایټونو مایټونه لګولي او څه کوي راکوي يهوديان دا ټول سره پاره کوي سټیسفیکشن لپاره چې ان ون وی اور دی ادر خدای سره هغه سره متعلق پیدا شي. نو لارې خطای صحیح لارې خطای چې خپل اپلیکیشن دی لہذا لارې خطا ده. اراده خو صحیح ده اراده سره اراده صحیح ده خو لار ته خطا شوی ده. دا داس لکه سړی اراده دا وی چې زم فرانسیسکو ته روان په بل غاړي فریوه ده خو په مخالف سمت روان دي. نو خالق سره چې تعلق پیدا کې نو د خالق نه به تپوس کې چې تا سره لنګ څنګه پیدا کیږي. صحیح شو. گورنر سره د ملاویدو ځان خپل طریقه ده اوبه چرته معلومه د گورنر هاوس نه چرته معلومه د گورنر هاوس نه پریزیدنت سره ملاویدو خپل طریقه ده اوبه چرته معلومه د پریزیدنسی نه چې د پریزیدنت سره د ملاویدو څه طریقه خدای سره د ملاویدو خپل طریقه ده اوبه چانه معلومه د خدای نه چې تاسو سره د ملاویدو څه طریقه ده. نو الله تعالی بطور مهربانی په خپل ممتازه طریقه خولې چې ما سره د ملاویدو طریقه ده ما سره د کنیکشن پیدا کولو طریقه دا او هغه طریقې په څه کې خولې ده په وحی کې څه کې خولې ده په وحی کې. بیا مونږه
بل موضوع شروع کړی و چې وحی او داغي مفهوم، وحی او داغي مفهوم دا بل بحث دی. لغوی معنا د وحی الاشاره السریعه، سریعه اشاره، تیزه اشاره چې وکي، تیز انډیکیشن چاله ورکی، دې څه وایي وحی. او بیا دا مستعمل ده په مختلفو معانیو کې. دا شی لږ بند کړئ، دا ورکوم. وعلیکم السلام. نه کوئی بیا مونږ ویلو چې وحی دا په مختلفو معنو باندې قرآن کریم کې مستعمل ده. په معنا د اشاره مستعمل ده په واقع د زکریا علیه السلام کې. سوره مریم، سوره مریم آیت نمبر 19 والا. یا زکریا انا نبشرک بغلام، او زکریا مونږ بشارت درکو تا ته یو لک باندې اسمو یحیی، نوم داغ یحیی بی. لم نجعل له من قبل سمیا، ندګر زول مونږ در پاره مخکې د دینه څوک هم نام په دې نامه باندې هیستري کې د چانوم نشتا، دې نامه باندې هیستري کې د چانوم نشتا. قال رب ان لا يكون لي غلام، دوے او رب زما سرنگے بیمار پارالک، وكانت امراتي عاقرا، اخذ زما وچدا، وقد بلغت من الكبر عتيا، اتاکی سرزر سیدلے من الكبر، د زوڑ والد وجنا عتيا، وچوالی تا زما بدن وچ شوی دے. قال كذلك، اللہ ویم دغرنگی دا قال ربکا، ستا پروردگار وی وعلی حین، دا کار ماتا آسان دے، ذکر خدای لپاره څه شی مشکل نشتا. وقد خلقتك من قبل، اتاکک سرا ما پیدا کرے تال مخجد دین، ولم تک شیئا، نویت موجود. قال رب اجعل لی آیا، دوے اور بزماؤ گزے مارا پارا نشانی. قال آیتک، اللہ تعالیٰ وی نشان استادانا، اللہ تکلم الناس، چی خبری بنشکو خلق سرا، ثلاث لیال سویا، دریش پہ برابر مانا سره دروازو ان 72 hours بتا خبرې نشي کول. او ما تاسو ته ویلو چې اوس پروټین پروسس کې بچي پیدا کیږي، نو د هغه آثار ظاهريږي په خلق باندې، د بچي آثار په چا ظاهريږي؟ په خلق باندې. نمبر اول چې علوق شي، نو منسز بنشي، سوشي منسز بنشي. نمبر دویم وامیټینګ ورته شروع شي. نمبر دریم بدن را پړسيږي. نمبر څلورم دردونه ورته شروع شي. او پنځم چې ډیلیوري نږدې شي، نو دا سویټنس راشي. صحیح. اوس دغه روټین پروسس ته خو دلته زکریا علیه السلام عمر 99 ایئرز دی، او د ښځې عمر 90 ایئرز دی، دواړه بوډاګان دي. په روټین پروسس کې د بچی پیدا کېدو څه امکان نشته، اسباب نشته. صحیح. خو زکریا علیه السلام خدای ته وکول شي بغیر د اسبابو، الله یو کوم در کوم بچي. نو زکریا علیه السلام وی چې دا خو پراپر طریقه د بچی نه ده، نو د دې آثار به هم څه امپراپر وندي، څه به آثار به هم څه امپراپر وندي، روټین والا بني. نو ورته د دې وجې تپوس وکړو، وی مالې او نشانی پکار ده چې ما ته پته ولګي چې ناو وی آر کلوز ټو ډیلیوري. صحیح. نو الله تعالی ورته وی چې آثار داري چې د ډیلیوري نه 72 hours بیفور، سوره 72 hours بیفور ستاد گویا قوت په ختم شي. نو چونکه طریقہ پراپر نه و، د پراپر طریقې د بچی اثر پیدا کیږي په چا باندې؟ په ښځه باندې. امپراپر طریقې او آثار ظاهر شو په چا باندې؟ په سړي باندې. چا باندې؟ زکریا علیہ السلام باندې. فخرج على قوم من المحراب، راوت دے قوم پر بالے من المحراب، د عبادت خانے نا. محراب مانا عبادت خانہ. فاوحى الیہم، اشاره وکړه دوی ته. دا اوحا د وحی نه دی، په معنا د اشاره، په معنا د
اشاره نو اشاره وکړه دوی ته ساين لینګویج کې ورته خبر وکړه ان سبحوا بکرة وعشیه چې سبا او بیګا د خدای تسبیح کوي سبا او بیګا د خدای ته نو دلته وحی په معنا د سره غلې ده اشاره وحی په معنا د اشاره نمبر 2 وحی په معنا د فطری استعداد چې الله تعالی مخلوقات کې چولې فطری استعداد چې الله تعالی مخلوقات کې چولې سورہ نحل او آیت نمبر 88 253 ومکتا وَأَوْحَى رَبُّكَ فطری استعداد چولے ستا پروردگار الن نحل پہنی بیس کے پس کہ اس وحید التا پا مانا رسو فطری استعداد سچے نیچرل ٹیلنٹ اس دا کم پروسیس او پروسیجر چی ہنی بیس چلے چی ہنی ندی ورسو تعلیم ورکی چرتے سکول ستا مدرسہ دا ہنی بیس تا چې هني بیس ته خلک تعلیم ورکوي چې داسې به ترس راخلي داسې به بیازې داسې به خپل کور جوړي داسې به پکې بیا ګبینه ولیاړیا چې پلان کې سیستم او دوی سیستم کوم سټډي ک یا سبحان الله یو زبردست سیستم دی پورا مدني سیستم دی ښا دوی کې یو کوین وي څوک پکې کوین دا کوین چوکیدار سیستم یې غیبا نه واچ ولا خلک ولاړي بندوق بردار څوک بندوق بردار ولاړي پیراداران ولاړي نمبر 2 نمبر 3 په انټرنس او په ایگزټ باندې ځان له پیراداران ولاړي هر مچای بهر نه پریدي نه هر بچا راتلو د پریدي باقاعده اساین کیږي ډیوټي سکیږي ډیوټي ډیلیګیټ کوي چې نن د فلاني د دې دوه مچانو د دې ډیوټي دا دوی بزي او صبر راوړي رس براوړي یې کې ټول مچای رس نه جوړي ټول مچای هني نه جوړي دا ډیوټي تقسیم دي چې ستا کار د پیراداری او ستا کار د دا او ستا کار د دا صحیح بیا چې هغه مچای لاړ شي نو هغه کې خدای فطری استعداد چولې دی چې په ګنده شی باندې باندې کېنی وایرس والا یا بیکټیریا والا شی باندې نه کېنی صفا سوترا رس پراړي صفا سوترا او شکل دی واپس راشي او غلیاړې خله کې راغستی مارسه خله کې راغستی نو باقاعده چیکینګ کیږي مین انټرنس باندې داخليږي ناغه پیراداران هغه یې چیکینګ کوي هغه سره تلې باټري وي هغه ولا ترمامیټر ولا خلک کیدي هیلث ډپارټمنټ دی دلته چې اکسیډنټ وشي نه خلک ولا څه کیدي وای چې ډرنګ ته کنه دی هغه تاسو وای هغه اله تاسو شی وای ابرتلایزر یار څه دي نو دوی ورته هم هغه رس الایزر ورته واچي صحیح نو پته لګي چې څه غلط څه خو نه راوړي صحیح نو که غلط شی راغلی نو بیا پیشه ته پیش کوي جج ته د جوډیشل سیستم دی صحیح بیا هغه هیرینګ کیږي صحیح دا هغه نو دا میډیکل ټیسټ وشي چې آیا د ذهن خراب شوی دی د دې هني دی د ذهن خراب شوی دی چې د نیچرل استعداد او نیچرل ټیلنٹ وایلیشن کړی دی صحیح نو که هغه ذهن خراب شوی نه خو پاره ور ختم کیږي سو کی چې دا اوس مصیبت فساد پیدا کوي دا په شهر کې څه کوي گینگرین دی دا ایکزیکیوٹ کوي نه گینگرین نه کریمینل دی صحیح چې دا خو مصیبت دی دا خپل پکار دی صحیح نو طریقه هم د دوی د ایکزیکیوشن بالکل داسې ده لکه شرعي طریقه او شرعي طریقه د ایکزیکیوشن ده سټوال نو دوی دوه مچای یو له دا باډي ونیسي او بل ولا سر ونیسي نو بل داسې راخي نو چې راخي نو سره جدا شي او باډي جدا شي که کرایم دومره زیات نه ماینوټ وي نو بیا د حدود نظام به پدې کې څه شي امپوټیشن دا ګور ټول سیزن نیچرل دي موږ د غل نه مسکه لاس بکټ کې نو دې کې نو وزر کټ کې دې نه سو کې وزر دې نه کټ کې خبر ده نه دا ګور دا نیچرل دي ښا د شریعت کې مسلګان ورکې اصلي دا نیچرل په حیوانات کې روان دي خبر ده نه دا مثلا الله تعالی و چې دا ټول شی نه د دې چا تعلیم نه ورکړي هني بیز لا دا د هني بیز په نیچر کې ما چولې دي او په دغه نیچر کې اچول ته خدای سوی وحي ورته وحي فطری استعداد اچول ته خدای سوی وحي
واوحى ربک الی النحل فطری استعداد چولے دے وحی کرے دا انسپریشن کرے دے څه کرے دے انسپریشن کرے دے ستا پروردگار الی النحل ہنی بیستا ان اتخذ من الجبال بیوتا چې تو جوړوا په غرونو کې ځان لکورونه نو هنی بیز کور کوم ځای جوړي غرو کې ومن الشجر اپونو کې ومما یارسون اپ هغه باغونو کې چې د په چپرو باندې اچي نو تاسو په کندهار کې د انګورو باغونه چې وکړئ نو ورته مو ټیک لګولې که نه لګولې هغې ته څه وایي هغه شی عرشو یعنی چپره جوړول موږ ورته وایو چپر جوړول تاسو ورته څه وایي پشپنا جوړول نو اکثر د ګبین مچای اپ هغې کې ځان له کورونه جوړئ یوا او دویم ومما یارشون اپا آغا ځایونو کې چې دیو جوړی دی پرپزو دی مقصد د پاره نو خلکو اډبي جوړ کړي صندوقونه جوړ کړي هنی بیستا الله تعالی وی دا نو فطری استعداد کې جوړی دي چې دای تعالی ډبې جوړ کړي نه اډبي کې بیا غبینه چي ښه اډبي کې بیا غبین اچھا تړلو ته هم ضرورت نشته کني سو مچای وته تړي اچي وی تړي نو به هنی څنګه جوړي چې وی تړي او دغه ازادي سل کړه مې کو څه تل راته نه درې ته نشنه هني بسنګ جوړي هني بسنګ جوړ نه الله تعالی ما ول فطری ټیلنت دا اچول دې انسپایر کړی مې دی ورته چې دې صندوق کې برکړي نو زی به راس براړي صندوق ته بیا نه اوس خبر ده کړه ثم کلی من کل الثمرات بیا خود هر قسم میونا فصل کی سبل ربک ذللا ننوزا لار پروردگار پلتا ذللا ادالار بتا د پارا تابع کړی لار بتا د پارا تابع کړی نو د غبین مچای دا تر لسب لري بوزا او الته پریدا دا په فطری استعداد باندې خپل کور معلومه نه غوځي لکه چې الله تعالی فصلو کې سبل ربک لارې بستا تابع وي لارې بس نو دای کې دا سنسر لګېدلې څه ها سنسر الله کدل تاسو هغه په موټر کې اشیاء لګېدلې سوی ورته هغه आवाज درته کوي आवाज درته کوي after half a mile take the right exit صحیح نو بیا ته وایي you cross the exit take a U-turn وایي درته کنه صحیح اوس دا شوینه دا په دې هني بیچ کې په خپل لګېدلې او ته وایي ایگزیټ خراب ده ایگزیټ والا یو ټرن واخله رائټ ته وګرځه داسې لاړه شه لس مې لرې پرېږده دا راځي خپل کور ته ځکه چې الله تعالی فصلو کې سبل ربک ذللا چې دا لارې ما ستا تابع کړي دي بالکل لکه دا ټرین چې په پټلۍ باندې واچي بس دا پټلۍ ورته تابع دی په خپل رواني یخرج من بطونها شراب مختلف الوان راوزی د خېټو د دینا شراب مشروب شراب معنا لیکوډ شراب معنا لیکوډ مختلف الوان چې مختلف رنگونه داغي نو مختلف رنگونه داغي ډیپند کوي په سو فیکٹرز باندې نمبر 1 په نوعیت د مچای باندې څه باندې په نوعیت د مچای باندې دا ولیکي نمبر 2 په ویدر باندې څه باندې په موسم باندې نمبر 3 ابو باندې ابو هوا باندې سلورم پاغه فروټو باندې چې د کوم فروټو موسم دی د کوم فروټو نه راځي ا فروټو باندې نو د ټولو کمبینیشن نه د غبین رنگ جوړیږي او ټیسټ هم جوړیږي د غبین رنگ جوړیږي او ټیسټ دی وجه الله تعالی وایي چې یخرج من بطونها شراب مختلف الوان مختلف رنگونو والا هني نسبت ته ملاویږي فیه شفاء للناس پدې کې شفاء ده للناس د انسانانو لپاره نو د اکثر امراض ځکه چې بنیادی طور علاج د شینو موجود دی په پلانټس کې پته کې موجود دی په پلانټس کې د هر پلانټ بغیر اخلي رسر اخلي نو د هغه شی په کې موجود دی ان فی ذلک لآیۃ تاکہ سره کې نشانی ده لقوم یتفکرون اقوم د پاره چې هغه فکر کوي نو دلته لفظ وحی او حا خدای په سمانه استعمال کړی دی ها فطری استعداد او فطری صلاحیت او فطری قابلیت نو الله تعالی په هر قسم حیواناتو کې خپل فطری صلاحیت او فطری استعداد چولې دی دا غي استعداد په حواله لګیا دی خپل فنکشن کوي دا استعداد په حواله باندې ها پای لګیا دی اوسه فنکشن کوي درین وحی په معنا د وسوسه وحی په معنا د
وسوسه سورہ الانعام آیت نمبر 123 پیدا مکو 123 بلکې 123 22 غالبا پدانشته 22 ولا تاكلوا مخريتاسو مما دغشد حيواناتنا لم يذكر اسم الله عليه چنیا سوینم د الله تعالی پاغه باندې په وخت ذبح کې حين ذبح ولا تاكلوا مخري مما داغ وشنا لم يذكر اسم الله عليه چنیا سوینم د الله تعالی غیبان حين الذبح کلا حلال شي وانه لفسق خدای وای کدا خوري انه لفسق دبد ماشي دا violation did they say violation وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ دا وَإِلَيْشٌ لِي وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَاكِسَرَ شَيْطَانًا لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَسْوَسِيَةً whispering يوحون دام دا وحي نه ده لفظ يوحون اسنه ده اصل مصدر ده وحي ليوحون وحي کوي خپل دوستانو ته وحي معنا وسوسه اچي وحي معنا وسوسه اچي اولی کئی دا چی دی آیت کی وحی پا مانا دا وسوسه استعمال شوی دا آیت نمبر 121 کی لیوحونا دا وحی پا مانا دا وسوسه whispering بلا موضوع بل بحث وحی چاہتا رازی اول داوله کې بل موضوع بل ما وحي اصطلاحي څه شي وحي اصطلاحي دا خو لغوي معنی وي یا استعمال دا په مختلفو معانیو کې وحي اصطلاحي ورکول د پیغام دی د الله طرفنا یو منتخب شخص تا چې پیژندې شي په نامه د پیغمبر پیژندې شي په نامه د پیغمبر په یو د درو طریقو او هغه درې طریقې سورہ شورا آیت نمبر 51 شورا آیت نمبر 51 شعرانا شورا پیج وای کنا سلور سوا ناتیا سیف اللہ خانا سلور سوا ناتیا یو 51 تمہیں کہتا وما کان لبشر تصور نشکے دے یو انسان دا پارا یکلمہ اللہ چی خبرو کی دسر اللہ تعالی فیس ٹو فیس ان یکلمہ اللہ مشافہتاً او مواجہتاً فیس ٹو فیس It's totally impossible to sit with Allah subhanahu wa ta'ala face to face and to talk to. No, امکان نشتا دا سے اللہ نہ کہی ذکر اللہ دے انسان کے دیر املوشی بیا ہم انسان دے وہ مخلوق دے صحیح تو خالق و مخلوق میں اس کے سے ڈسٹنس لی خالق و مخلوق میں اس کے سے ڈسٹنس لی وما كان لبشر تصور نشکے دے انسان لپارا ان یکلمہ اللہ چھ خبرے ہو کہ دسر اللہ تعالی الا وحیا دلتا وحی پا مانا دا انسپریشن دے الا وحیا by way of inspiration من ورطا الہام ہو یا القاء وایو سوئی ورطا
الہام یا القاء. الا وحیا مگر بطور الہام او من وراء حجاب یا چې ور سره خبرو کی فرام بیهایند دی کرټن اور فرام بیهایند د سکرین. صحیح الله تعالی کله خبره کوي پیغمبر سره خو کله کوي فرام بیهایند دی screen, from behind the curtain, as he taught to Musa alayhi salatu wasalam, from behind the curtain. دیو چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې رب ارینی انظر الیک چې د پردې نه پناه الله تعالی ور سره خبره کوله د موسی علیہ السلام شوق پیدا کړو. د موسی علیہ الصلوۃ والسلام شوق چې اوس خبره ډیره نږدې ده ځکه आवाज اورم نو ګوره کوم ویل احاګمیک سنو رب ارینی انظر الیک خدای که ځان دې راته خو قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. صحیح. So never been seen by Musa alayhi salatu wasalam ever. Never. صحیح. نو خبره سره کوله چرته نه from behind the screen, from behind the curtain. پردې رشان لیدینا even Jibril امین نشي کته. even Jibril has never seen Allah subhanahu wa ta'ala. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبريل امین نه تاسو کو یا جبريل ايو بقاع الارض خير د خدای ازما کې کوم ازما ډیره بهترین ده. صحیح. نو جبريل امین جواب ورکړ دعني لاسال ربي عز وجل وما لک ټایم راکا چې درشم الله نه تاسو کوم ځکه زه په خپل فتوا نشم ورکوله چې کومه ټوکړه د ازما کې ډیره بهتر ده. نو لاړو فلما رجع چې واپس راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دنوت من الله دنوا ما دنوت مثله قط زوی خدای ته دومره نږدې لاړم I went that much close to Allah subhanahu wa ta'ala as I had never been. چې کلام زه دومره خدای ته نږدې شوی نو اوس خبره دومره ایگزیجریټ کړه. صحیح ده خدا سره کې سره بالکل مخ په مخ ناس دی ورسره دنوت من الله دنوا ما دنوت مثله قط او ما دنوت منه قط چې کلام په ځوان کې دومره نږدې ورته نیم تله. صحیح. بیا هم ته پیغمبر علیہ السلام ته پوښتنه چې الخالق خالق والمخلوق مخلوق. خالق خالق ته او مخلوق ته. قال كم بينك وبينه استاو داغه مس what was the distance. صحیح. so distance so صحیح. or what was the حائل مس کې حائل so صحیح. مس کې was there anything in between. there must be but what was there not how much. سورو جبريل امین ورته جواب ورکړ 70,000 حجاب من نور 70,000 حجاب من نور 70,000 curtains of light. These were hanging between me and Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح. او بیا مې ته پوښتنه کوي یا رب ايو بقاع ارضك خير فقال الله عز وجل بقاع المساجد. چې استاد ما کې کوم ځمکه ته ډیره خوښه ده الله تعالی د جمعتون ځمکه کوم ځمکه د جمعتون ځمکه بقاع المساجد. هم دې 70,000 حجاب من نور. یا نمبر 3 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ المعراج کې د معراج پښپا الله تعالی لاړو الله تعالی لاړو د وو اسمانونو بر لاړو upon the 7 heavens. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کی هل رأيت ربك عز وجل لیلۃ المعراج د معراج پښپا تا پروردگار کتل دے د معراج پښپا تا الله کتل دے. هل رأيت ربك have you seen your Lord on the night of Miraj or night of Ascension. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکړ نور انا اراه نور انا اراه he is completely alive how can I see him. چا کمپلیٹ نور دے دې څنګه کته شم نور انا اراه. صحیح. او په یو روایت وفي روایت كنت ارى نورا I was looking at a light only. As far as the entity of Allah is concerned, I have never seen him. ندی وجه الله وای چې وما كان لبشر ان يكلمه الله چې خبرو کې د سره الله تعالی بالمشافهه سو ورته مخ په مخ
الا وحیا مگر بطور الہام والقا او من وراء حجاب الار from behind the curtain پردے دا شانہ او یرسل رسولا یادا چرا الیگی رسولا قاصد ملکا جبریل او یرسل رسولا یادا چرا الیگی جبریل فیوحی باذنی ما یشاء نو اللہ تعالی وحی کئی بے اذنی پا حکم پر بانے آغا چر دیر آدوشی انہو علی دا اللہ تعالی دیر لوڑ دے ذاتن او صفتن انہو علی ذاتن و صفتن دا ذات پہ اعتبارم خدای دیر لوڑ دے نو دمر لوڑ تا اپروچ دا سے ڈائریکٹ نکی گی حکیم اڈیر حکمت والا دے اللہ تعالی وہی چھ زان ولی نقے دیکھے حکمتو ندی زان ولی نقے دلتا ہاں حکم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین اللہ تعالی فرمائی فلا تعلم نفس انسان تا پتہ نہیں ہوتا چې در پر الله تعالی څه سکرټ ساتلی دي من قرۃ اعین چې د دوسر به د دسترګي یخشي د دوسر به he will become happy with when he will see what is there that is Allah subhanahu wa ta'ala so on the day of judgment we will be seeing Allah subhanahu wa ta'ala in Jannah صحیح شو صحیح د دې وجه زمون په دې وطن کې دا خطر دی چې پته نشته اوس ټول خلکو وایلیټ کا ها دا کوژده به وشو کوئی مالک او جناب یو بل سره نه ملاویدل په دې نه ملاویدو کې ډېر لوی خیر او برکت صحیح چې هغه اعلی فسادن بواده وشو هغه محبت به یکدم موجزن شو صحیح چې دا ملاویدل دا یو دومره فریکوینسي پیدا شو چې مزه به نه واده نه بعد صحیح شو کنه ځکه چې کله شی ستا په نوم شي عادتانه خلک پټ ساتي سړي تجسس پیدا کیږي کنه پیدا کیږي نو چې څومره تجسس پیدا کیږي دومره محبت هم زیاتېږي خبر اوس ځان کې راغله کنه کینی شیرشانه ته پوسو یار سے فلان ته پوسو صحیح ده نو الله تعالی وای انه علی دا یو حکمت ده چې موږ ته قران کې معلوم نشي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون نو د وحی مونږه تعریف وکړو ډیفینیشن مو وکړو چې وحی پیغام د الله دی چې ورکوي ها یو منتخب شخص ته چې پیژندې شي په نوم د پیغمبر باندې په یو د درو طریقو نو غدري طریقې د آیت کې ذکر دي نمبر 1 الا وحیا انسپیریشن نو انسپیریشن کې الله تعالی ډایرکټ یو شی په هارد ډیسک باندې ورواچي په میس کې فرشتہ نه میس کې فرشتہ نه بس د پیغمبر څخه کې ډایرکټ یو شی ورواچي دې ته سوې انسپیریشن او نمبر 2 ام وراء حجاب یا فرام بیهایند دی کرټن الله ور سره خبر وکړي لکه موسی علیہ السلام سره وکړه او پیغمبر علیہ السلام سره ليلۃ المعراج کې وکړه پیغمبر علیہ السلام سره ليلۃ المعراج کې وکړه او یرسل رسولا یا دا چې فرشتہ اولېږي لکه یو ولی جبرئیل امین براته او پیغمبر ته نو دغه درې طریقې دي there is no any fourth way څلورمه طریقه پکې نشته بس وحی چې پیغمبر ته راغلی هم دغه درې طریقې دي الهام ته وایي یو بل موضوع چې انتخاب د پیغمبر ولې انتخاب د پیغمبر ولی هر یو سړی ته خدای سره کې چي کنه انتخاب د پیغمبر ولی د وحی لپاره نمبر اول چې په هر عام انسان کې دا استعداد او صلاحیت نه چې میسج د الله تعالی والی دا صلاحیت دا کیپبلیټی نه هر انسان کې دا کیپبلیټی نشته چې ډایرکټ د خدای نه سوالي میسج والی بلکې دا خو په طریقه راځي صحیح شو ځکه چې قبولیت د دغه میسج دا شفافیت د قلب او دماغ غواړي څه غواړي ترانسپیرنسی شفافیت د قلب او دماغ او الله تعالی شفاف قلب او دماغ ورکړي پیغمبر ته شفاف قلب او دماغ ورکړي چاته پیغمبر ته او هغه دومره شفاف قلب او دماغ لري پیغمبر چې کله تمثيلي شی ورته هم حقيقي ښکاري څه شی ورته ښکاري تمثيلي شی او ورته هم ښکاري
حقیقي ښکاري. او دلیل ځکه دا ټرانسپیرنسي دی وجه، ځکه چې شیشه ډیره صفای نو هر څه پکې واضح راځي. خبره ځین کې رااله ډیر سنسټیو وي، نو تمثيلي شی ورته هم ښکاري لکه حقیقي چی وي. موسی علیه السلام چې کله مدین نه واپس راته نو یو تمثيلي لایټي کتل دی، حقیقي اور خو نو حقیقي اور چې کله واپس راته ها نه حقیقي اور خو نو چې په ونه کې وکړه چې ونه کې اور بلیږي. او خپل بیبي ته وتلته انتظار وکړه زه ورځم چې دال تنه تعالی لغون به اور راړم لعلکم تصطلون ساړه چې تلګ ورته ځان ګرم کې چې لګ ورته ځان ګرم کې ځکه ساړه باران ورېده طوفاني شپه وه. صحیح. اوس د چې لایټ ولید او خو تمثيلي خو دا څه ښکارېدل ټرانسپیرنسي دی وجه چې دا لکه حقیقي اور بلیږي. صحیح. ا دې وجه کله نږدې ورته راغی فلما جاءها نودي يا موسى انك بالواد المقدس طوى. الله تعالی وی چې لایټ ته خاطر راغی आवाज ورته شي او موسی دا ته وادي مقدس ته راغلی، دا هولي ویلی دا څه ده دا هولي ویلی دا. موسی علیه السلام د خپل ټرانسپیرنسي د وجه هغه لایټ داسې حقیقي ګڼو، هغه رڼا ورته داسې حقیقي اور ښکارېده چې د خپل لختې او د سټیک سر ته څه خاشاک وتړه. تاسو خاشاک وایي ورته نه څه خاشې وتړلې چې دینه ځکه چې وی کتل کېږي عجیبه اور دی د ونې سر کې بلیږي. څه شی دی عجیبه اور دی کوم ځای بلیږي د ونې په سر کې بلیږي نو دې ورته رسېدی نه شه نو چې دې څنګه داسې لخته اوچتئ نو هغه اور په بر روان شي هغه لایټ دی نو د وی چې دا مسله سبل څنګه ده ته سبله معامله ده. نو आवाज ورته راغی چې انک بالواد المقدس طوى پنې دی وباسه ته چپلا کې دی وباسه ته په هولي ویلي کې چپلا کې دی وباسه ته په هولي نو پته ولګېده چې کله سړی پاک مقام ته ځي بیا سپلای څوکي د جمعه ته موږ سپلای ولې وباسو ځکه چې وادي مقدس ده. صحیح. انک بالواد المقدس طوى دا آداب و خلاف ته سړی سره چپلا کو جمعه ته دن نشي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له الله تعالی قلب و دماغ ډیر صاف او شفاف ورکړي، هغه کې دا استعداد وی چې قبول کی میسج د الله تعالی، کې دا استعداد دی چې قبول کی میسج د الله تعالی. یو نمبر 2 اوس دغه یو پیغمبر ولې منتخب دی یو قوم د پاره یا د انسانیت د پاره یو منتخب ک ځکه چې الله تعالی ته مطلوب دی وحدت. څه چې ورته مطلوب دی وحدت او یووالی چې انسانانو کې د سوي یونټي، انسانانو کې د سوي د فکر په حواله دی کې یونټي وي وحدت وي. نو چې لیډران مختلفین وحدت پکې راځي شي دا حزب دی او دا حرکت دی او دا پته نشته جبهه ده او دا محاذن ملی دی او دا فلانه دی وحدت پکې که وحدت خو تر اوسه په افغانستان دا ټوکړي ټوکړي نو کنه او دا ټوټي ولې شو ټوټي ځکه لیډرشپ کې وحدت نو لیډرشپ یو نو چې لیډرشپ یو وي خو بس ټیک ټاک افغانستان چلی دا نه مونږ چې تباشو پښتانه خو سره وجه تباشو دغه تفرق ته وجه د تفرق او تشتت ته وجه. صحیح ده کنه صحیح. نو صلی الله تعالی انسانانو کې وحدت غواړي نو د هغه د پاره لیډر یو منتخب کړي چې هغه پیغمبر وایي. دې موجوده یو خدا چې د پیغمبر ذات کې ټرانسپیرنسي وي هغه استعداد لري. نمبر 2 الله تعالی غواړي چې خلک یو لیډر پسې متفق متحد شي. نو کدی یو کس انتخاب نه کوله چې دې کلی کوم پیغمبر دی هغه د احمد پیغمبر دا خبر ځان له مصیبت جوړو. دا دویمه خبره. بلا خبر یو زمینی خبر چې الله تعالی په انساني دنیا کې امن سکون غواړي. څه شي غواړي؟ امن سکون غواړي او امن سکون راځي د عدل او انصاف په مبني نظام باندې. د عدل او انصاف باندې مبني نظام چې هغه سره دي امن او سکون. چې کوم ځای عدل نه الته امن راته شي امکان دې خو یو بل سره تعلق دی. امن بغیر د عدل نه امپاسبل، ټوټلی امپاسبل. امن وداؤٹ عدل.
نو د عدل او امن لپاره الله تعالی یو نظام را لېږي په شکل د وحی کې، یو معلم را لېږي په شکل د پیغمبر کې، یو نظام را لېږي په شکل د وحی کې، او بل سره را لېږي استاد را لېږي په شکل د پیغمبر کې. ځکه دا خبره لاجیکل ده سیف الله خانه، چې کله مشینری هغه لږه کمپلیکیټډ وي نو صرف کتاب باندې کار کیږي، څه باندې کار کیږي؟ بس وہ کتاب ورته راشي او کولاو به کې ولته بګوره ډایګرام ته ایروز میروز بګوره چې دا پورته کوم ځای لګولې دا کوم ځای لګولې بس فټ به کې لکه پکې مونږ ورته پکې راړو ناغې لپاره څوک راوستل پکاري نه، خو بس کتاب راواله دا نټ دې لګو دا نه اٹھا دا لګو دا نټ هغه دا لګو صحیح. خو چې ماشين کمپلیکیټډ وي نو بیا کمپنی ور سره خپل انسټرکټر را لېږي، دا وړي کنه چې ماشينري کمپلیکیټډ وي نو بیا ور سره کمپنی والا څه کوي، فابریکه چې د امریکای نه بیا وړي افغانستان ته الته لګي، نه د امریکای نه ور سره انجینیر سي سړي ور سره انجینیر. هغه نه صرف دا چې فابریکه ته انسټال کی، صرف دا نه چې فابریکه بلکې خلک ټرین کوي ور سره، صحیح. چې دې کمپلیکیشن زیات دي بل ټرین خلک پکار دي. دا ولي کې سیف الله خانه نو پیغمبر اصل کې دغه د انساني مشینری چلاولو د پاره د خدای طرف نه هغه انسټرکټر دی چې دې صرف د فابریکه نه انسټال کوي بلکې دې خلک ټرین کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 1,40,000 صحابه ټرین کړل، او بیا هغه صحابه نور خلک ټرین کړل تابعین، او بیا هغه نور ټرین کړل اتباع التابعین، او دا سلسله روانه ده. صحیح شو. موږ اوس لګیو ټرای کوو چې تاسو ټرین کړو، موږ خپل مشایخ ټرین کړو، ها اوس موږ لګیو تاسو ټرین کړو، تاسو به لګیای چې بیا نو ټرین کړي. دا سلسله به رواني کړه پورې قیامت پورې ان شاء الله. خبره ذهن کې راغله. اوس یو بل ضمني مسله پیدا شوه چې نظام عدل و امن انسانانو ته څوک ورکول شي، نو داسې ډایرکټ بنځي سټپ بای سټپس. منطقي جواب دا دی چې د هر کمپلیکیټډ ماشینری د اپریټ کولو لپاره ښه نظام د هغې مینوفیکچرر ورکول شي. څوک ورکول شي؟ انوینټر، مینوفیکچرر چې چا جوړ کړي، چې چا د ټویوټا د چلولو لپاره ښه نظام څوک ورکول شي؟ ټویوټا کمپنۍ والا، د هانډا والا لپاره هانډا کمپنۍ والا، د بی ام ډبلیو والا لپاره. دا څه کېدای شي بی ام ډبلیو جوړ کړي جرمني، او کتاب به د هغې لپاره جاپان والا جوړي. داسې امکان شته؟ نه، بی ام ډبلیو چې چا جوړ کړي کتاب والا هم هغه جوړي. کوم ماشینري چې څوک جوړه کړي ها نو چلور طریقه والا هم هغه جوړوي. ها سافټویر چا ډیولپ کړ؟ بل ګیټ. چا بل نو طریقه چلولو ورن چا ایجاد کړ؟ بل ګیټ. د دې وجه خاطر آیټي ملاوي کی ټولې دنیا نه آیټي ملاوي. شیرشاه وایي کدا ما جوړ کړل نه څنګه شیرشاه اوس به موږ در سره لګ وړو وام کدا سافټویر تا جوړ کړل موږ در سره لګ وړو ور پیژنې کنه. او موږ نو اس انسان د دې مینوفیکچرر څوک ته؟ الله. چا جوړ کړی دی؟ الله تعالی. اوس دغه انسان ته یو نظام پکار دی چې د نظام ورکوونکي کې څلور صفتونه پکار دي. څو صفتونه؟ څلور. نمبر 1 سیف الله خان زردلی کا صحیح ملاقات وی پیدا تا ها دا تبم یو ټیک پیدا کې بیا ها دا چې ډیر سمات شي او دا خو فوټوګرافیک میموري شي کنه نه خدا ټیپ دې د پاره خي چې هغه سره بیا سړي ریویژن کیږي که کیسټ سړی گاډي دوا چې په لار رواني اوریدلو سره نه ریویژن کیږي. فوټوګرافیک میموري راشي لکه مونږ ته به استادانو دا پنسل دا واغسته یو تخته به د لرګي هغه اوس هم شته پاکستان کې افغانستان کې هم ها نه هغه پنسل باندې به راته لیکل الف
به کې نبی مونږه تور شي کې قلم اچو او هغه بم صحیح نه غوم تازه کو دغه په خپل قوم نشي کنه هغه پنسل والا خط باندې بم قلم چلو صحیح نو دا کیسټ چې بیا اورې کنه دا تا چې پنسل باندې کوم فوټوګرافیک میموري جوړ کړی دا یې تازه کېږي نو دغه نظام ورکوونکو کې څلور صفتونه پکار دي. نمبر اول علم محیط چې دا علم احاطه کوونکې پار شی باندې چې د انسان څه ضرورت دي دلته او آخرت کې د انسان څه ضرورت دي په دې دنیا کې او آخرت کې نو دې باندې څوک پوهیږي صرف الله. علم محیط نمبر اول. نمبر دویم رحمت شامل چې دغه نظام ورکون کې د داسې رحمت مالکی چې رحمت 200 دشمن دواړو ته شامل وي. 200 دشمن دواړو نو خدای رحمت 200 دشمن دواړو ته شامل دی کنه. ها کافرانو ډوډۍ خوري که نه خوري؟ زمونږ یې غوړه خوري. صحیح خبر ډنګونه ورسره دي کنه موټرو کې ځغلي کنه سایه کته زی راځي سایم کته زی راځي او چې کم ګند خېټه کې جمع شي وځي کنه وځي. صحیح حالانکه خدای سره دوستي خو نشته. صحیح خو خدای ولا خوراک د مرانه تیری زمون شیخ غول ولا کول نه وباسي ځکه که خوراک ته دلته نه تیر نشي نو بیا عمرېږي اګه دا جن په لاندې ونه وته نو بیا عمرېږي. نو دغه رحمت ته خدای شامل د دوست او دشمن دواړو ته دغه رحمت ته شامل د دوست او دشمن دواړو ته. اسادی بابا سے کہے اے کریمے کے از خزانہ غیب خیر خان تاسو نه تا ګورستان نه ویل اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کو جا کنی مارو تو کے بعد دشمنا نظرداری چې دغه نظر خو تو دشمنانو باندې ساتي. سیف الله خان داولی کړه سادی بابا شعر چې کریمه کې از خزانه غیب تا ګلستان بوستان ویلی ده نه ایر کړی یم اوه دا خو ظلم کړی. اے کریمه کې از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری. نو رحمت شامل. نمبر 3 قدرت کامل ځکه چې کوم سورس قانون ورک او قدرت نشته چې هغه امپلیمنٹ کی نو د قانون څه فائدہ شته خو کتاب دې پروت به جاګم نو قدرت کامل څه پکار دی قدرت کامل. قدرت کامل معنا دا چې هغه امپلیمنٹ کول هم شي اګه څوک فالو نه کینو هغه ول سزا ورکول شي که څوک فالو نه کی هغه ول سزا ورکول شي. او زمون حکمرانو خو بیا په سزا ورکول قادر نه که قادر هغه تل یو اپروچ شي چې دا قبیله بیا بغاوت کوي کدای سړی سزا کو نو دا قبیله بیا څه کوي بغاوت کوي. مطلب نمبر څه شه قدرت کامل. او څلورم نمبر غیر جانبداری نان بایسڈ. نہ انسان کا څومره بزرگ شي صحیح کله پکې پیدا کیږي دا شی کنه اخر یو ځل په جذبه کې راشي اخر یو ځل یعنی ډیر دیندار سره وي او کله په جذبه کې راشي ورور سره په ناروا وځيږي ټول درېږي وسه تر زوی سره د کاکا زوی سره په ناروا ودرېږي یعنی ټوټلی نان بایس کېده نشي ټوټلی نان بایس کېده نشي. نو دغه نان بایس یوازې څوک دی الله تعالی. د دې وجه د انسانانو څومره نظامونه چې جوړیږي هغه کې د بایس کانسپټ خامخا وي ځکه هغه غواړي چې څوک نه ایثار کړي دغه لاسه چې قوت راشي چې قانون جوړای نه په ځین باندې څوک سوري چې دا بسنګ پکې گرفتارو دې به قانون زد کې څنګه راځي. دغه د بلوچستان دغه تاسو صدا په څه حکایت نشته یو کامل د بل کامل سره خبرې کولې ولیا رزق دا تعالی نظام دې ته ګورم دا جنتونه د فائدې په خاطر هیڅ څوک نه کولای شي موافق شي دا جنت تراشي هغه ورته د تعالی رحمت کومره دی
شاید د رقم د فائدې او دا به فائدې پاتې شي. زیاده کې کوټې کوي نو خبره ده کې رااله اوس دغه نظام الله تعالی ورکړي په شکل د وحی کې او داغه د پاره لومبنه معلم را لګلې پیغمبر سو کې را لګلې لومبنه معلم را لګلې پیغمبر. ان شاء الله مزید تفصيلات بها. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصطنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.